نو دا الله احسان دا دے چې رب ذوالجلال دی امت لا د نبی علیہ السلام پشان دی لوی شخصیت اعظم شخصیت اولو العظم پیغمبر بہترین پیغمبر په تمام انبیاء کې د ټولو نه اوچت مرتبه والا پیغمبر الله دی امت لور ځکه الله فرمایي چې زما په دې ایمان والو باندې مسلمانانو باندې احسان دی احسان اذبعث فیهم رسولا ما په دوی کې یو داسې پیغمبر لېږلی دی منهم یتلو علیهم آیاته چې په دوی باندې زما آیتونه چې کوم دی هغه وللي د هغې تلاوت ورته کوي د هغې تعلیم ور تعلم ورته کوي د هغې زده کړه ورته کوي ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه او د هغې پیغمبر یو دا کار دی چې دا انسانان د معصیت نه د گمراهۍ نه د بدو لارو نه د بدو عقایدو نه د باطل معبودانو نه او د 300 د عبادت د هغې بتانو نه چې کوم دی راړئ او ماته چې کوم دی را مخامخ کوي ويعلمهم الكتاب والحکمه او بیا چې کوم کتاب ما دیله ورکړی دی د هغې زده کړه ورته کوي او د هغې د حکمت لارې ورته کوي وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين او مخکې د دې پیغمبر نه دا امت په صریح او په کولاو ګمراهۍ کې چې کوم دی اخته او زندگی تیرو